أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا. نو دې تولی کوي مسله مطلقه غیر مدخوله او غیر مسمى لها مهرا. هغه مطلقه چې مدخوله نه او مہر مسمى هم ورده پاره نه، کدا مدخوله او مسمى لها مهرن و نو دا مستحق د مہر مسمى ده، د کل مہر مسمى. او کدا مدخوله غیر مسمى لها مهرن و نو دا مستحق د مہر مثل ده. او کدا غیر مدخوله مسمى لها مهرن و نو مستحق ده نصف مسمى. او کدا غیر مدخوله او غیر مسمى لها مهرن و نو دا مستحق ده متعی وجوبا. عقید بور سره د وجوبا وای د پر متعی واجب ده، مستحق ده د متعی وجوبا. الکه متعمنګه اهل سنت والا روافض والا نه. ها متعه اهل سنت د څه نه عبارت ده؟ ها دا بزرگ وایو ولا حمار ورکوي. سجامه بوله ورکی او سنفقه بوله ورکی. او هر چې متوفا عنها زوجها ده غیر مدخوله نو دا مستحق ده کل مہر مسمى ده یا ده مہر مثل لا، لأن الاشیاء تنتهي بالموت. لکه مرګ سره شیخ پل منطقي انجام ترسي. دا اهمه مسله ده چې خذوا غیر مدخوله وا او متوفا عنها زوجها شو. صورت د تطلیق کې خو دغه صورتونه دي، خو صورت د توفی د زوج کې شی په موت باندې انتها ترسي مستحق د کل مہر مسمى ده. لا جناح علیکم نشتر گناہ تاسو باندې ک تاسو طلاق ورکړي خذلا ما لم تمسوهن ولم تدخلوا بهن او تاسو دخول نه کړي دوی سره او تفرضوا لهن او لم تفرضوا لهن دا مدخول د لم دی او نی مقرر کړي تاسو دوی لپاره فریضه مہرن مہر ومتعوهن امتعور کئی دویلا غلی الموسع پا غنی باندے قدره حسب طاقته قدره منا حسب طاقته وغلی المقدر اپ فقیر باندے وغلی المقدر اپ فقیر باندے قدره حسب طاقته پاندازر طاقت دے دا حقا علی المحسنین لازم دا پنیکانو خلقو باندے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ کتاسو طلاق ورکدویلا من قبل ان تمسوهن قبل الدخول وقد فرضتم لهن فریضة امو کرکڑو تاسو دوی پارا مہر فنصف ما فرضتم انو لازم دی تاسو بانے نیم د مہر مسمى الا ان یعفونا مگر الا چی دا خزی در تعفو کی چورک د تشورک د نمشه دا طلاق لوي شه ده دا مہر لوي شه ده. تاسو مال طلاق راک رک مہر ده الا ان يعفونا مگر چې عفو کی دا خزي او يعفو الذي بيده عقدة النكاح یا عفو کی اوکس
چې په اختیار دا کې عقده د نکاح ده او یعفو الذی یعفو کی عکس اب یدی عقده النکاح چې پلاس داغه کې عقده د نکاح ده انو څوک مراد ده څوک مراد ده ها زوج نو زوج د څه عفو کوي چې ټول مہر ورکړي دی او هو الزوج الذي اعطى كل المهر حين العقد قبل الدخول دا زوج دی چې ورکړي دی کل مہر حين العقد قبل الدخول او طلق قبل الدخول فله ان يطالبها بنصف ما ادى دلا دا حق دی چې دا غینه نیم مہر واپس مطالبه کی اکه ورته چې نزه چې تختلاړم صوباله دی ورپسې زی چې تزي پیسې ځان سره اوسه وان تعفو ادا چې تاسو عفو کوي اقرب للتقوا دا اقرب د مروت ته تقوا معنا مروت ته دا د مروت تقاضا ده وان تعفو ادا چې تاسو عفو کوي اقرب للتقوا دا مروت ته نږدې ده ذکر طلاق نه بعد خدا خاون په دې باندې دواړه بے غیرت ښکاری مروت خلاف ده ولا تنسوا الفضل بينكم ادا مسله دا باعث په مروت ته ولا تنسوا الفضل بينكم دا باعث په مروت ته ولا تنسوا الفضل بينكم امير ويتاسو الفضل بينكم اغا قرابت بخپل میس کی وهي نسبت الزواج تاسو قرابت د نسبت الزواج یو بلتا ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات نو ربطنا ما قبل سره ده چې د امور انتظامیو نه بعد ذکر د امامت یعنی د صلات ذکر د صلات دا په حیثیت د مصلح معالج دی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او قران کریم دواړه مصپحیث د مصلح ذکر کوي فرمای ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر دا نهی علاجی کیفیت دی چې دا مزدا سے علاج دی چې دا نهی راولي د فحشاء او د منکر نه او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لتصون بین صفوفکم لتصون بین صفوفکم او لا يخالفن الله بین قلوبکم نو دلالتن ته دا معلومه شو چې که تسویه د صفوف نه نزرونه به بیماریږي ا تسویه د صفوف د قبیله د اقامت الصلاه څخه ده نو افاده را دی وکړه چې اقامت الصلاه دا علاج د امراض روحانیو نمونځ په حیث د معالج ذکر کو حافظوا على الصلوات محافظت کوي على الصلوات ومنذنو باندې حافظوا محافظت کوي على الصلوات ومنذنو باندې وقتا وجماعتا د محافظت تصور ده چې په وخت کوي او په جماعت کوي کني که وخت وی او جماعت نه او جماعت وی او وقت نه نو دې ته محافظت نه وای یا ورته نفس ادا وای یا ورته صرف قضا وای ښه څنګه فیصله ها که وخت وی او جماعت نه نو ادا ده محافظت نه ده څه ده ادا ده او که جماعت وی او وقت نه نو بیا قضا بالجماعت ده بیا محافظت نه ده
نو دیو جن موږ ورته قید لیکو دا لیکي دا صدري خبري سطور کې بیان ملاوي حافظوا على الصلوات وقتا وجماعه حافظوا على الصلوات محافظت کوي په منځونو باندې وقتا وجماعه ففي الوقت دون الجماعه اداء فقط وفي الجماعه دون الوقت قضاء والصلاة الوسطى او پمز درمیانی باندې وقوموا لله قانتين او درېږي خاص د الله تعالی د پاره قانتين مطيعين خاشعين كل قنوت في القرآن فهي الطاعة قاله احمد بن حنبل مطيعين درېږي ان یوم ملا پرد اشاره کی کتاب لیکل دي اشاره تشهد اشهد ان لا اله نو پرد اشاره کی کتاب لیکل دي انو دایتی په دلیل کړي دي وقوموا لله قانتين نو قانتين کی لیکل ساکنی الاعضاء چې اعضاء به ساکن ساتي او اشاره دا ضد سکون دی لہذا دې آیت خلاف ده نو مونږ وی رکوع دا ضد سکون دی لہذا مخالف د دې آیت ده او سجده دا ضد سکون دی ټول انتقالات او حرکات ها ان من لم يعرف الفقه قد صنف فيه كتابه من لم يعرف الفقه قد صنف فيه ځکه مولا خو د مسلې په ضد کې راغی د مولا چې د مسلې داسې کفریات به بیا وایي کنه چې بیا رضا خدای نه یې رکیږي نه د قیامت نه رکیږي خدایو بیا پوینټ سکور کوي پوینټ سکور وکړي بس خو څه لګیای د دلری په صغرا کبرا بزان له دلیل برابرې ښه دلری په صغرا کبرا ابزان له بیا څه دلیل به هغه د پنجاب کې یو مولاو وې دی خو ګوره پنجاب کې یو مولاو انا هغه په نوریت د رسول پاک او پرد د بشریت باندې تقریر کو چې رسول الله علیه السلام بشر نه دی څه شه دی نور دی انو ډیر خطر انم کې لګیا اوس مړ دی هغه ته بدای مناظر اسلام دی دی ورته مناظر اسلام او ماته چاره کردار تذکرہ کول نو ما د استغفر الله وظیفه بیا دغه په کردار کوله د کردار تذکرہ راځه کوله نو ما بیا د استغفر الله وظیفه وکړه دغه په کردار اوریدو ناغه لوی مناظر اسلام ناغه بچ رد بشریت د رسول پاک کو نو تقریر کې بداسه بے حیا سره لګیاو تقریر کې वे हाँ तो किस तरह तस्लीम करें कि वो बशर थे नूर थे बशरियत से तो कुरान इनकार करता है इन्ना ताकीक मा आना नहीं में बशरुन बशर कुरान इनकार कर रहा है दा इन्नमा बे पदामियस की नीम का दा कलिमा दे इन्नमा अदा तहसर दा बे पदामियस की नीम का इन बे तहकीकी का मा बे नाफिया का बे इन्ना तहकीक मा अना नहीं में बशरुन बशर वे अब देवबंदियों से बशर कह रहे हैं सरीह नस्स कुरानी के खिलाफ हैं लिहाजा वो काफिर हैं सही शो अब या बे बल दलील दलाइल अंबार बे लगो या बे बल दलील वे फकालू अबशरुन यादूनना कुफार मक्का ने रसूलुल्लाह को बशर कहा फकफरू فقالوا ابشر يهدوننا قد يهدوننا به د میز نوالو زو بیا به واپس هرستو لګو اولېګه قید حالانکه استفهام چې متوجی شي مقید ته سره د قید نه نو دا استفهام د قید وی استفهام د مطلق نه فقالوا ابشر يهدوننا هدایت د بشر د غي پنځ منکرو بشر خو مثبت هو بشریت مثبت د اهل مکه په پنځ باندې منکر سو هدایت د نبوت د بشر دا منکرو بشریت نے انکار نکو سنے کو نبوت او ہدایت نے انکار کو چې بشر خو دې زمونږ تر زوی دی زمونږ رور دی زمونږ عزیز دی مونږ کې وعده کړی دی مونږ ته جو دنیا مادي تقاضے ور پېښو بشر خو دې خدا نبوت مسلم نے فکفروا ناغبه فقالوا ابشر انہوں نے بشریت سے انکار کیا فکفروا پس کافر ہو گئے انو شیخ سے اللہ غریق رحمت کی ناغو بیا جواب ترکی بترکی جواب ترکی
بترکی به ورکو فقالو ابشر یهدوننا فکفروا वे कुफ्फार मक्का बशरियत को मानने वाले थे, नबूवत से इनकार करने वाले थे, काफिर बन चुके थे. यार लोग नबी तो मान रहे हैं, बशरियत से इनकार कर रहे हैं, ये भी इस्लाम में बाकी नहीं रहे. वे जो बशरियत का इकरार कर रहे थे, नबूवत से इनकारी थे, वो काफिर हो गए. और यार लोग नबी तो मान रहे हैं, बशरियत से इनकारी हैं, ये भी मुसलमान बाकी नहीं रहे. सही ना जवाब है तुर्की बतुर्की. हाफिजु अला स्वलावाते वस्वलातिल उस्ता. अनुदा दलील पेश हो मूंगा जहानी मिर्जा गुलाम अहमद परवेज था, उबला फितना पाकिस्तान की, द मौलवी अब्दुल्ला चकलालवी मुरीदान, द सर सईद अहमद खान मुरीदान और द आजहानी मिर्जा गुलाम अहमद परवेज मुरीदान, मुनकिरीन द हुज्जियत हदीस. नागुई वही चे कुरान करीम दे सिर्फ 3 मुंजुना साबितई न 5. 3 मुंजुना साबितई न 5. नमंग वर्ते 5 मुंजुना साबितई कुरान साबितई. आगे वे कुम जाए साबितई आगे दलील निसी जो कुरान अस्सलावात वेले दे. और सलावात के का अक्सर द जमे मुहद्दद नीन और अकल द जमे मुतयक्कन वी. का अक्सर द जमे मुहद्दद नहीं, हाँ अकल द जमे मुतयक्कनी और अकल सलासदी. अकल द जमे सलासदी और जे मंजूना सलासा वाले सलात वस्ता तसव्वुर पे के मौजूद दे. नमंग बोलते चे मलगरिया पे यौ कायदा बा इक्तिफा न के कायदे व बियारा सर टोले मने जो वस्सलात वस्ता दावत उफ्ते पास सलावात माने और गतफ तकाजा द मुगायरत गई. नदा सलात वस्ता गैर दे दगे सलावातुना. सलात वस्ता गैर दे दगे सलावातुना गतफ तकाजा रस गई द मुगायरत गई. नो उसका दगा सलावात 3 वाए अकल जमी और वस्ता वर सर गैर हुआ है न द वसतियत तसव्वुर खत्म श जगह बया वसत न दे खो यौ खबती 2 मुंजुनी बल जानिब तबती यौ मुंजी और कदगा 2 है और सलात वस्ता ते गैर हुआ है न तस्निया मुराद बिल जमा दा बिया मुजाज दा मजाज करीना वाड़ी 2 नशेवेले अद्रेम नशेवेले नो फला बुद्धा व अन तकून सलावात 4 सिवा सलात अलवस्ता. चिटोला कायदे तत्बीक के नदा सलावात बार बागई 5 बसलात वस्तावी तसव्वुर द वसतियत ब मौजूद वी 2 वती यौ ख्वावी और 2 वती बल ख्वावी. तो दार कुरान साबित करी या 5 दी. कुरान साबित करी दी सीधा 5 दी और मुंग वरतो तायीद बल जाए. दया दवई जक द असर सुमर तालीम याफ्ता तबका जदा अगर दगा से गुमराहान न मुतासिर हुई वजह दार च लिटरेचर ज्यादा हुई और लिटरेचर द अकलियत पसंद है पास आसमानी लिखी लिटरेचर की लिखी और शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि च द अकलियत पसंद है दौर दे सो एकदम से एक पनी रस्ता पर खबर यकीन न लगी हाँ दलाइल तो गुरी न दार अकलियत पसंद है दौर दे न बस जमू मुला से ब्या वे परवेजी वकीली हालांकि अगेस नहीं कतरी सिवाय द मिर्जा परवेज तर्जमे ना अलावा नो रेट से नहीं कतरे अब जमूंगे लो शेख उल हदीस वर तगले ना इस्तिखा तो कह चागदा से अकलियत पसंद है दलाइल वही
چې دې غریب په خپل نه پوهیږي څه جواب وسورک نو موږ ورته وایو تایید بل بیا د قران نه اغلته 15 پارا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر کوم ځای دی 15 پارا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 58 اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومکتو اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا چې صلات فجر دا صراحتن ذکر دی او دا نور سلور صلوات دا ذکر دی پاک میں صلاتا لدلوک الشمس الى غسق الليل چې د زوال الشمس نه مو شروع کړي د شپې تر کامل تاریک کې دو پورې اقیم الصلاة لدلوک الشمس او چې د نور زوال شي نو په منځو لګي اتر کومه لګي لدلوک الشمس چې شپسو پورې کامله تور شوی ني نو یو غایه شو زوال الشمس او بل غایه شو غسق الليل یو غایه شو او بل غایه شو غسق الليل نو ظاهر آیت خدا تقاضا وکړه چې په وبانه په دولس یا په دولس نیمه مسورو کې اما څوتن مسوخ کی و نیمه یا په حکومت ما څوتن تر ته پورې بل کار بد نه په دولس نیمه شروع کې تر اتو بجو پورې به مستقل منځونه کې بل کار بنی دي کې به سامنے اخلي دغه قران کریم دا حکم د صلات د دې تعدیت کو دلوک الشمس تر غسق الليل پورې اقیم الصلاه لدلوک الشمس اوس دا کوم حال نه دی نو مشکل دی کوم حال نه دی نو مشکل خو دی او مونږ وایو چې مشکلې نه اس کې آسان نشود مرد باید که هر آسان نشود دې مشکل مونږ سره حل شته نو مرزا پرویز وی تاسو سره سهل دی نو مونږ چې قرآنی نسبانه عمل کې لکه ته څنګه ظاهر بینی نو بیا خو په باندې دولس باندې مو شروع کینو 100 بجو پرې به کې اته پرې بل کار نشته بل کار چې پورا 8 غنټه و مسکه نو دا کوم حال نه دی مشکل خوده چاره بس طاقت خبره نه ده نشي رسوله لہذا مونږه احاطه وکړي او احاطه مو سو وکړي دا اول د زوال اولی کوي کنه دا اول د زوال تر ما قبل د غروب الشمس دا اول د زوال تر ما قبل د غروب الشمس په صلاتین باندې چې حاصرین مشغول کا په صلات باندې نو د ما بین الحاصرین له حکم د صلات وکړه حاصرین مشغول کا په صلات باندې بعد الزوال مزد مسبخینو کا او قبل الغروب مزد مازیګرو کا صحیح شو او غسق الليل دې کې مو بیا دغه عمل وکړو چې ما بعد الغروب چې ابتدا د شپې ده تر ما بعد غروب الشفق پورې چې غسق د لیل له تر ما بعد د غروب د شفق پورې چې غسق د لیل له دا مو بیا په دوه منځونو باندې مشتمل کړه چې په ابتدا د لیل کې مزد ماخامو کا او په غسق د لیل کې مزد ماسختنو کا نو ما بین الحاصرین لپاره به حکم د حاصرین شي نو قران باندې عمل به راشي او سره د مشکل نه به خلاص شي موږ ته ملګریه ترازه خبره او په قاعده کوخه
تا خو ماته کتل نو تا داونه لیکل نو کوس په افغانستان کې دغه فتنه پیدا کی بزګه تاسو پاکستان نه تللی صحیح شو کنه د پاکستان څخه او فتنو لپاره ډېر زرخیزه ده دا څه فتنه تاسو ځان سره د افغانستان نه مونږ لراړي اصل مونږ په بدل کې درکړي چې الجزاء والاحسان الا الاحسان اولی ځان سره واپس یوسئ څه فتنه تاسو راړي امام ابو حنیفه ته کنزل کول تاسو ځان سره راوړل دلته شاده جرأت نکو کوی دا جرأت ها پاکستان کې شاده جرأت کو نه کو ځان له مسلکو خدا جرأت نه کو نو چې تاسو رااله امام صاحب ته کنزل ځان سره په تحفه کې راول مونږ له صحیح شو موږ درته چې پښتون سره په دیم دلخ کاری چې د احسان بدله خلاص نه کی نو موږ درته فرویزیت فتنه په سر درو تر دا ځان سره یو صحیح ښه دا د انکار حدیث فتنه ادا د رفض فتنه دا ځان سره یو صحیح هل جزاء الاحسان الا الاحسان چې بدل مخلص شي از نه آخرت ته پاتې شي مثلا کتاب الله دریجا چاک است بتدفین احادیث انحماق است جرائم از نجوم آسما بسیار نه میدانم که ای خاک است چه پاک است حافظوا علی الصلوات محافظت کایمان منزن باندې والصلاه الوسطى او خاص په مزمن زنی باندې وهي صلاه العصر كما روته عائشه رضی الله تعالی عنها ويمكن ان تكون غيرها غیر صلات عصر کې هم د صلات وسطا تصور ستاریو کې مزد سبا صلات وسطا ده ځکه دې په میز درځي او د شپې کې ده او مزد مسبخین دا صلات وسطا ده ځکه دې په نیمه دروازه کې ده او مزد مازیګر دا صلات وسطا ده ځکه دوه منځونه یو خاري دوه بل خاري او مزد ماقام دا صلات وسطا ده ځکه دې په اول د شپې کې ده او مزد ماسختن دا صلات وسطا ده په دې بنیاد صلات وسطا ده چې دا غسق الليل په اول کې د ورځې والا منځونه ته دی خو دي نور ته خو دي دا ټول تصورات پکې دي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه وایي چې صلات عصر ته مراد ده فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا كَتَاسُ يَرِيدَيْ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ كَتَاسُ يَرِيدَيْ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ د دشمننا یا درندنا فرجالا او رکبانا فرجالا نو پتلو کې هموز نه کیږي مشه منافی د صلات ته مشي بالقدم دا صدا منافی د صلات ته نموز نه کیږي نو فرجالا فنازلین عن مراکبکم صلین راکو سټیشن کې او رکبانا او راکبینا فاذا امنتم فلکل چې په امن شي فذكروا الله یاد کې الله تعالی کما علمکم یاد کې الله تعالی کما علمکم لک څنګه تعلیم چې تاسو له درکړل زکا دې نه ثابته معلومه شو کما علمکم نه چې بیا داسې یاد کړئ لکه څنګه تعلیم چې اساسي درکړل د ادايګۍ د منځ لپاره چې دا رکبانن جواز د منځ دا د نظریه ضرورت لاندې او والضرورات تتقدر بقدر الضروره لاتنا قاعده فقهيه وته الضرورات تتقدر بقدر الضروره الى پاره یو کتاب بلوالي المجلة الشرعيه في الاحكام العدليه المجلة الشرعيه في الاحكام العدليه یبانه دو شرح دي یو د علامه قاسم دا بل محمد خالد الاتاشی دا یہ کتاب خو په نفسي وړو کړي دا خلافت عثماني ضابطه او د معاملات النظام ضابطه او قانون حنفي د معاملات النظام المجلة الشرعيه في الاحكام العدليه نو دو عالمانو په شرح لیکل دا شرح المجلة الشرعيه في الاحكام العدليه دو جلد کده دا کتابونه لیکي ځان سره کاخلې کنه اخلي ما دې موقوفه والا طالبانو ته درې زره کتابونه لیکلي په کال کې نو ما دې ته ما که اخلي نه اخریان سړی ته وای که اخلي نه وخو سکا څنګه ورته وسکا نو دې ته ما که اخلي نه وسکا دا ها
ها فذكروا الله آیات کې الله تعالی کما علمکم فاغ طریقہ چې تعلیم درکړې تاسو ته معلوم تکونو تعلمون دا آغا چې نوې تاسو په دې غیبانه او یادا کما تعلیلی دي وړاندې خو تشبیهی شو کما علمکم یعنی بالطریق التي علمکم اذ علمکم ما لم تکونوا تعلمون ذکر تعلیم درکړې تاسو ته دا هغه شی چې نه پوي دی پاغه باندې نو بل مسله ته معلومه شوخه بیا ته بل مسله معلومه شو چې عبادت د عابد دا شکر د احسان د منعم دی او تعلیم د معلم یعلم د قبیله د احسان څخه دی کوم شی باندې سره نه پوي دا خدای ورته پوي ورکړه نو دا د الله احسان دی تعلیم د معلم یعلم دا د قبیله د احسان څخه د افاده له خبره وکړه چې سوله د آخرت په دغه اعمالو باندې دا فضل د باری دی دا فضل د باری دی اطلاق د استحقاق په مجازن کیږي ځکه چې دا خدای کوم نعمتونه راکړي لا دغه شکرې مونږ ادا کړي آخرت کې د نور څه شی غواړو د دې ځابطه معلومه شوخه انا دی وجنه خیالي والو لیکل چې دخول ال النار دا تقاضا د عدل الباری ده او دخول ال الجنت دا تقاضا د فضل الباری ده والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا هغه خاوندان یتوفون چې مړکړي شي تاسو نه اپرید دوی ازواجا خذي وصیتا لازواجهم فلیوصوا وصیتا نو دای دی وصیتو کی وصیت لازواجهم خذ خپلتا متاعا لازواجهم فی حق ازواجهم په حق د ازواج دوی کې متاعا د تمتع متاعا التمتع التمتع باموالهم دایره وصیتو کی د تمتع د خپل ازواجو په حق کې دا څه ورک یو روپیا بدل پاتې التمتع د تمتع او د نه پیغستو په مالونو د خاوندانو کې ال الحول تر یو کال پورې غیر اخراج ولا یخرجنا غیر اخراج غیر اخراج ولا یخرجنا من دار ازواجهن دای دې جبران نشيسته د کور د خاوندانو نه فاین خرجنا کچری دیوته نو قید ورته ولګوي بعد 4 اشهر و 10 1000 نقطه باریک ترجمو ایجاز نهر کې سر بتراشن قلندری دارت هغه د بادشاہ خبرې دي بادشاہ مختصر خبره کوي دور ظلم مستل کوي مختصر خبره کوي نور په ځان په خپل پویو فاین خرجنا کدیوته بعد 4 اشهر و 10 اپس د سلورو میاشتو لسور زنانشتر گناه تاسو باندې فیما فعلن فی انفسهن پاو کار کې چکړې دوی په بدنونو خپلو کې مم معروف په جایز شرعا پرون تیر شو په جایز شرعا والله عزیز الحکیم الله تعالی غالب دی حکمت والده انوس آیت دا بر ورته لیکي چې آیت د مفسرینو په نسبت منسوخ دی آیت د 14 و 10 باندې چې عدد د متوفا غنا زوجها دا و یو کال خدای خاون مرشي عدد سورو یو کال رستم منسوخ شو په 14 و 10 باندې مونږ نه دي منسوخ چرته متى ما امكن الجمع والتطبيق بين الايتين
لا یصوار الا النسخ شاسه موږ له ضابطه را کړی ده. نو مفسر وای تاسو ور سره څه کوئ؟ موږ ور سره وکړل، موږ ور سره وکړل. کدا عدت و رستو منسوخ وي نو بیا دې محتاج به وصیت تنوخه، ځکه عدت حکم د شرعي وي، عدت حکم د سوي د شرعي وي، شارعي یو نه حکم کوي. وی والذین يتوفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 اشهر وعشره. دی بلګیای سلور میاشتې لسره د عدت بتیری. هلته خدای دا نه ویل چې خاوندان دی ورته وایي چې سلور میاشتې لسره د بتیری، خاون ورته وایي او کنه وایي دا به عدت صورت یې. نو بس حکم د شارع خو بس ساره د ټوس راځي چې بس سلور میاشتې لسره د بتیری ښه. او دلته دار ال الحول خبره دای موقولو کله په وصیت د ازواجو چې فل یوسو وصیتن خاوندان دی وصیتو کی په حق د ازواجو خپلو کې. نو دا مسله استحبابی ده، مسله استحبابی ده چې دا خاون مریدون کې خپل وارثانو ته وایي چې دا ورندان مو ډیره ځوانه کونډه شوه، او ورندار مو ډیره ځوانه کونډه شوه، د دې د تور سر اکرام او احترام وکړي، که زیات نه یو کال پورې خور سره گزاره وکړي، یو کال خو دا دې کور کې وی وصیت لزواجهم متاعا الى الحول، زما په مال خو یو کال د نفع غستو حق ورته ورکړي غیر اخراج د کور نه وباسي ما. ها اوس که د شرعي عدت نه بعد د په خپل وته بغیر د اخراج د اولیاءونه نو بیا په اولیاء ثوابال نشته. فلا جناح علیکم فيما فعلن في انفسهن من معروف. څنګه فسب ایمان دې زاده شو ورته. ها وللمطلقات ادم مطلقو د پارا متاع، وللمطلقات د مطلقو د پارا متاع متعدا بالمعروف په جایز طریقه سره، مروج سره، بالمعروف په مروج طریقې سره. انو زګور دا قرینه شو د وړاندې مسلې په استحبابیت باندې اولی کوي ورته دا وللمطلقات متاع بالمعروف، دا قرینه شو د وړاندې مسلې په استحبابیت باندې چې متصل ورپسې دا استحبابي ده وړه چې دا وصیت لازواجهم الى الحول، دا مسله استحبابي ده. ځکه ورپسې رستو مسله متعد مطلقه دا د حنفیو په نيز واجبي ده کې استحبابي ده. ها د غیر مدخولی او غیر مسمى لها محرم د لپاره متعد واجبي ده، خو د ما سوار دي نور مطلقو لپاره استحبابي ده. صحیح شو. نو مونږ چې کوم ځای ما تاسو ته ویلي دي چې کوم ځای مونږ د مفسرین نه په یو څنګه لاړ شو او وایي چې دا داسې نه، نو مونږ ورپسې رستو متصل قرینه وایو چې دغه قرینه ده، نو مونږ وینه ده منسوخ نه غوي د استحباب دا خبرم فی نفسه ټیک ته خو قرینه په، نو مونږ ورپسې مسله استحبابي را روانه ده. صحیح شو. ورپسې مسله استحبابي را روانه ده. حقا علی المتقین كذلك يبين الله دارنګ بیان الله تعالی تاسو ته احکام خپل لعلکم تعقلون دې پاره تاسو عقل کوي. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم، ها الم تر ربطنا ما قبل سره داره چې اصل مسله خو په صورت کې روانه ده د قتال او د انفاق د څه شي، او په میز کې امور انتظامیه ذکر کړي د ریاست د استحکام لپاره چې تش بهر جهاد مکوا، په داخل د افغانستان کې هم امن راولا کنه، امن بده سر رسی تاسو ورته الله تعالی وای اوس جهاد خو تاسو کمالو، خو په داخل د افغانستان کې اوس امن نشي راوسته. نو یو سړی چې کور نه بهر تکړه او کور کې دنه د ټول کارګر وړي، دا داسې مسله ده. الله تعالی وای چې داخلي امور ته هغه ته خصوصیت سره ته دی وجنه امر د قتال کوي، خو چې سمر د په قتال ورواچي بیا ته وای ګورې ریاست طرف ته متوجه سي نه کور دنه روان شي، دنه کور دنه روان شي. دی وجنه هر حکومت چې خارجي قوت سره جنگيږي نو د داخل حزب اختلاف هم بیا اعتماد کې اخلي ښه. ته کله جنگ موقع راشي نو هر حکومت لومبه فریضه سي حزب اختلاف په اعتماد کې لې ښه، هغه بیا سي جنگ نه شروع کوي، حزب اختلاف په اعتماد کې لې، حتی که معاهده هم چا سره کوي نو بیا څه کوي، حزب اختلاف په اعتماد کې لې. سپیشل جیاز د حزب اختلاف لیډرانو په سلیږي ښه، سپیشل جیاز د حزب اختلاف لیډرانو په سلیږي. صحیح بوټو صاحب شمله معاهده کوله
نو لو اختلاف ور سره د حزب اختلاف لیډرانو تحریک چلے دو خو شمله معاهده کوله نو چې ټول قوم په شان نه ولا نه په دې پوزیشن کې نو چې شمله معاهده کړی لہذا ټول لیډرانو پسې بلکې هر د قومي اسمبلی ممبر پسې سپیشل جیاز لګلو چې تر شماته اعتماد راکړي چې دا معاهده وکم کو نه کم ټول جمع کړل دای په تایید لاړو بیالتا او جنیجو سے جنیوا معاهده کوله نو ټول اپوزیشن لیډران چې ضیاء الحق ټول خلافو او ضیاء الحق لا مسلطو خو ټول لیډران هغه راجمه کړ چې کې نه دا مسله بین الاقوامی ده دا مسله بین الملل اوس دا بیا خبره ده چې کوم لیډر ورته وایي چې باید دی بس سمرن یو کوم ورته وایي چې دی بس سمرای او بیا ځان له دویمه خبره ده اوس بیا د شاسه پنځ دا مسله ارتفاقی دي چې ټول دنیا حکمرانان داسې کوي ځکه الله تعالی وایي چې jihad خو کوي خو داخل د ریاست ته متوجي د امور انتظامیه او په اساس ریاست مستحکم ساتي ریاست مستحکم ساتي نو امور انتظامیه ذکر کړ نو بیا د قتال حکم نو تعلق له قاتلوا فی سبیل الله سره دا وړاندې تیر شپږه ته پانه لوان دي وقاتلوا فی سبیل الله او تعلق په دې بنیاد دی چې موجب د مرګ قتال نه دی مرګ په تبعی تقاضا هم راځي جنگ نه وسړې روغ راشي او کور کې سړې به مړ شي جنگ نه سړې به ژوندې راشي او کور کې سړې به نه فادر دې خبره وکړه چې کور کې ناشتا موجب د بقا نه ده او جنگ تتلل موجب د مړې دون دی دا سه الله تعالی وایي چې بوز دې راکېږي ما کور کې ناشتا ها موجب د بقا نه دی او جنگ تتلل موجب د مرګ نه دی الم تر الى الذين الم تعلم آیاتنی پوی پاکستان باندې نه خبرته الذين خرجوا من ديارهم چې دوی وتلو د کورونو خپلونه حال داده هم الوفون چې دوی زرګونو حذر الموت او وتلو د کورونو د وجد مرګ نه او دوی ته الله تعالی موتو ملشي نو خدای ورته ملشي اي قذل الله بموتهم خدای دې په مرګ باندې فیصله کړی و فماتو نو دوی ملشو ثم احياهم بيجوندك دوی لرا ان الله تاکي سر الله تعالی لذو فضل على الناس مالک د مهربانه دي انسانانو باندې اکثر د انسانانو شکر نه کوي وقاتلوا في سبيل نو افاده دی وکړه چې قتال موجب د مرګ نه دی او تجنب عن القتال موجب د بقا نه دی بیاولي بوز دی لکېږي نو تسریع وکړه په مفاد باندې تسریع وکړه په سمانه په مفاد باندې ځکه مونږه الته اصول کې قاعده ویلو چې کوم شی روان به اشارتن معلوم شي نورسته صراحتن ذکر کوي ښا الم تر الى الذين سره حکم د قتال اشارتن معلوم شو نو قاتلوا سره صراحت کوي وقاتلوا فی سبیل الله قتال کوي په لار د الله تعالی کې اپوشي چې الله تعالی اوریدونکو دل اقوالکم علیم باحوالکم عالم دې په حالات استادو منزل الذی اوس قتال خو بلا انفاق نه کی بس چرته قتال ذکر کوي نو ورته چې پارٹی خیراتی نه چلےږي چندې بور کوي ښا دا څه وي ورته چې پارٹی مو جوړ کړي دا خیراتی نه چلےږي سبا کوئی نو چې قتال کوي نو دا خیراتی نه کی وسلې بولا خړي او اصلي امریکا خیراتی خو نه ور کوي خیراتی ور کوي او روس هغه ایسو کې خیراتی نه ور کوي منزل الذي سوق د اکس يقرض الله قرضا حسنا چې قرض ورکي الله تعالی ته قرض خيستا یعنی ينفق في سبيل الله يقرض الله قرضا حسنا ينفق في سبيل الله فيضاعفه له نزياد بكدل الله تعالى اضعافا كثيره زياده كثيره پډېرو زیاتولو سره والله يقبض الله تعالی قبض کوي ويبسط ابسط راولي اصل قبض وبسط دا الله لاس کې دي اصل قبض وبسط دا الله تعالی لاس کې دي نو انفاق نه منتج کیږي په قبض باندې چې تاسو مال اولګو تاسو بس خوري بیا انفاق نه ده منتج په قبض الرزق باندې چې د لوګي به هلاک شي ویلی ترجعون خاص دی الله تعالی ته واپس کول بشي تاسو
الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى. انو داوس ذکر د قصه ترغیبا للقتال. قران کی قصه برای قصه مقصود نہیں، ځکه دا نه د قصو کتاب دی نه تاریخ کتاب دی. مولانا تاسو ته ویلي چې دا نه د قصو کتاب دی، لیکن قصص تا خدا د قصو کتاب نه دی، دا د تاریخ کتاب نه دی. دیو جو قصه مکمل چرته نه ذکر کوي، بس هغه یې ذکر کوي چې مدعا په ثابتېږي. ښه یو قصه دا سوس واره ذکر کړي. ښه یو قصه نو تاریخ او د قصو کتاب کې تکرار نه ښه، د تاریخ او د قصو کتاب کې تکرار نه. نو یو ځای دی یو مدعا د اثبات لپاره قصه ذکر کړي او بل ځای د بل مدعا د اثبات لپاره. نو دا د ترغیب علی القتال لپاره. چالم تر الى الملئ من بني اسرائيل. آیاتنی خبر دا ډلې د بني اسرائیل نه من بعد موسی، پس د موسی علیه الصلاۃ والسلام نا کله چوي دوی لنبی اللهم د یو پیغمبر چې و دوی د پاره شمویل علیه السلام. ابعث لنا ملکا اقم لنا خلیفتا، اقم لنا خلیفتا قائم کوم د پاره خلیفہ. نقاتل فی سبیل الله چې قتال کومه په لار د الله تعالی کې. نقاتل فی سبیل الله. نو دې دا اوس مسله وړي کوي چا دا دلیل نیولې ده چې دین او سیاست دا دو جدا وظیفې دي، لہذا حاملین د دین دا بغیر وی د مالکانو د ریاست نه. مولا به حکمران نه او حکمران به مولا نه. او دلیل نشته د قرآنی آیت نه. چې پیغمبر بادشاہ نشو، پیغمبر ته ویل شو ابعث لنا ملکا، ته موږ د پاره بادشاہ مقرر کا. نو دا بنا د فاسد د په فاسد باندې، او بنا د فاسد په فاسد باندې صحیح فاسد وی. څنګه یو خدا چې بعث لنا ملکن د دې کوم ملک تقرری چې پیغمبر کولا دکې دا لازم و چې د مولا نه دولی کوي. دا مستدل ته و چې دا پکې لازم و چې د مولا نه چې د دین دنیا امتیاز راشي، بلکې مو لازم و پد کې دا چې د مولا وی. او تایید رستو آیت وزاده بسطه فی العلم والجسم. او دویم دلیل دا چې ندی دا ملک مولا، خود د تقرر په حیث د ملک مقتضی د توثیق د مولا به چې تقرری به مولا کوي. او دا خبره د شاسه په اصطلاح ارتفاقی و انسانانو په طبیعت کې و دی وجنه دی مولا سے ته وی ابعث لنا ملکن چې و مولوی صاحب شمویل علیہ السلام مولوی صاحب وکا پیغمبر سی دا مولوی صاحبی. نو مولوی صاحب ته وی ابعث لنا ملکن تمون د پاره تقرر وکا ابعث لنا ملکن. نو افاده دې خبره وکړه چې د ملک تقرری با اصحاب الرای او ارباب د حل او عقد کوي. دیو جن علماء وی چې ان الملوک لا يحكمون على الوراء، ان الملوک لا يحكمون على الوراء وعلى الملوك لا يحكم العلماء. ان الملوك لا يحكمون على الوراء وعلى الملوك لا يحكم العلماء. بادشاہان حکومت کوي په مخلوق باندې او په بادشاہانو مسلط وي څوک؟ مولایان. اوس قلب موضوع راغلی په مولایانو مسلط وي څوک؟
دا قلب موضوع ده ځکه خو د دنیا نظام ټول ګډوډ دی چې په مولایانو مسلط دي څوک بادشاہان مولا د چا پر رحم کرم دی د بادشاہ پر رحم کرم نه د قلب موضوع وي لا يحكمون على الورى وعلى الملوك لا يحكم العلماء ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى آیات نے خبر دا ډلې د بنی اسرائیلنا پس د موسی علی السلام نا چې وې دوی پیغمبر خپل تایب حسلنا اقم لنا قائم کوم د پاره ملکن خلیفہ نقاتل فی سبیل الله چې قتال کو فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې النبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الخلیفۃ جنۃ یقاتل من ورائه خلیفہ ڈال دے خلیفۃ المسلمین ڈال دے یو قاتلو من ورائه د شات خلق ولاړی قتال الک ولشي دیو جن علماء وی چې شرط د جهاد څه دی اقامت د امیر دی سو پر چې امیر نی خلق ځان له منتشر لګیای نو نتیجه یې په لاس را نشي ښه یو قاتلو من ورائه او دویم قرات پکې د خلیفۃ جنۃ یقاتل من وراءه قتال کوي د پسې شاده چې څوک را رواني قتال هغه څوک کوي چې د پسې شاته را رواني قال الغسيتم من كتب عليكم القتال الا تقاتلوا ان او ورته د پیغمبر علی السلام هل غسيتم دا الغسيتم په ځای پرې دی ښه دا دال علی الجزاء ده دا هل غسیتم دال علی الجزاء ده قال او ورتد ان كتب علیکم القتال کچری فرض کړي چې پتا سبحانه جهاد نو هل غسیتم الله تقاتلوا تاسو عدم قتال ته بیا نږدې نه هل غسیتم ایا تاسو نه نږدې الله تقاتلوا عدم قتال ته هل غسیتم الله تقاتلوا نږدې نه عدم قتال ته دا الله تقاتلوا دا مفعول له هل عسیتم د پاره قالوا نو دوی وما لنا صد مونږ لا الله نو قاتل فی سبیل الله چې مونږ به قتال نکو په لار د الله تعالی کې وعلل القتال موجوده علل د قتال موجود دي یو علت داره چې دا جد جهد د فی سبیل الله فی سبیل الله یو علت ده په قتال علتونه موجود دي یو علت داره چې دا جد جهد د فی سبیل الله او دویم علت داره چې وقد خرجنا من دیارنا امونګ را استل شوی د خپل وطنونو نه د اخراج من الديار دا بل علت ده وابنائنا وحرمنا من ابنائنا امونګه محروم ګرځول شي د خپل ابناونه زمونږ ځامن قیدیان کړي دا بل علت ده مونږ بوله قتال نکو یو وجه دا بل وجه دا ها بل وجه دا فلما كتب عليهم القتال کله فرض دوی باندې قتال تولوا اغرزوا وجبنوا اعراض دوی کو بزدل شو الا قليلا منهم مگر لکسان دوی نه 300 دیار لسو طالوت ملګری 300 دیار لسو والله علیم نبی صلی الله علیه وسلم فرمای عدتهم كانت عدة اصحاب بدر دای شمیر دا اصحاب بدر شمیرو الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين الله تعالی عالم دې په ظالمانو باندې مؤاخذتن وقدرتن علیم په معنا د قادر دی علیم بالظالمین قادر دې په ظالمانو وقال لهم نبيهم او دوی ته پیغمبر دو ان الله تعالی سر الله تعالی قد باث لكم اقام لكم قد اقام لكم قائم کړي تاسو لپاره طالوت کان رجلا صالحا منهم کان رجلا صالحا عالما منهم
دا مولوی سے بدای کې مقرر کړي تاسو د پارا طالوت ملکان په حیثیت د بادشاہ. قالو دی وی ان یکون له الملک علینا ان پسرت فعل لاغله نو په معنا ده کیف یکون له اسرنګ به د پارا بادشاہي مونږ باندې ونحن احق بالملک منه مونږ زیات حقدار د بادشاہي ددنا زکا ولم یؤت ساعتا من المال چې نه د ورکې شوی دتا ساعتا من المال کثیرا من المال نو افاده دی وکړه چې د تواغی ذهن داغه تصور داده چې سیادت مقتضی د کثرت المال دی مقتضی د کثرت المال دی یعنی حکومت دا حق د سرمایدار د جاگیردار د نواب سے د خان سے سیاست دا د غي د کور لون دی دا د غي ګرونده ده چې څنګه جوړي دا مزاج هغه تم جوړو دا مزاج هغه تم جوړو ولم یتساعتا من المال دا جمعه امام دی دا سی ویخه چې دا جمعه امام دی د تا ګورا منبر ته ګورا ا د تا ګورا وزارت ته ګورا ادله د مصلی لګل تا ګورا هغه وخويخه چې دله د مصلی لګل ادله د جمعه لګل ادله پټکې لګل نو موږ ورته د پټکې مصلی ته والا موږ لگاو خپرې ده موږ لگاو خپرې ده ته لګ دا سره باهمي تبادله وکړه موچوال ترانسفر نه کېرس چې لګ مونږه خواله شو ته دی خواله نو دا مزاج ډیر په خوانه دی ولم یتساعتا من المال. قالوا ورتد ان الله تعالی استفاء علیکم اختاره علیکم منتخب کړي د استاسو مقابله کې وزاده ازیات کړي دلرا بسطتن له حیثیت د فراخینا فی العلم مراد د علمنا علم تدبیر المملکه حسب الشریعه فی العلم علم تدبیر المملکه حسب الشریعه ځکه یو مناسب له شریعت ډیر ورزي خو تدبیر د مملکت حسب الشریعه ولا نه ورزي نو کاغه د حکمران کنو بیړه بورغر کې مملکت لا قوم له دواړو لخوا بیا بدست بچگان رفت نو پارا شد صحیح شو بدست بچگان رفت پارا شد fill up the blanks خالی جگہ کو پر کرو ارڅ چې دغه سره دغه سره لګوي نه چې مملکت بدست بچگان رفت پارا یا بل څه بدست بچگان رفت دا بیا دی افسر نه تاسو کوي چې وارتیبان سوې ها ان الله استفاء علیکم اختاره علیکم وزادو زیات کړي دلرا بسطتن له حیثیت د وسعتنا فی العلم فی علم تدبیر المملکه والجسم ازیات کړي دلرا بسطتن د حیثیت د قوتنا په علم د تدبیر المملکت کې والجسم اپ قوا او جسم یو کې قوا جسمیه دا نه چې دې سنداره پکرین به اوچته اسنه چې دې دومره لوی سنداره چې پکرین به اوچته د قوت فی الجسم نه مراد اولی کوي ورته شاه صاحب رحمت الله علیه وی ټول فقهاو لیکلي دي یکونا ذا نطق وسمع وبصر ولا یکونا اعمى واسمع وابكم قوا بدنی ډیر زیات دي سترګې بینا دي غوګونه شنوا دي ژبه گویا ده دماغ با صلاحیت دي دا قوت جسمانیه کله یو سړی وی دوره لکه لوی ډرم دوجتولو بني ادا سي خربې په خبره نه پويږي ښه به داسې خري په خبره یا په دواړو سترګړون دي پټاپو بناستي نو ستو زکه جزاده او فل جسم دا حدواجر راولې دي حکمران کوي دا حزاجر علم للذبح دا راولې دي حکمران کوي اوس په حزاجر باندې بیا سګي حزاجر علم للذبح الذبح خو درندای څنګه خوښ مولا ها تاسو راځي دی باب کې هم دا راځي دا ها والله الله تعالی یوتی ملک ور کوي بادشاہي خپل منا چاته یشاو چې خوښي شي والله الله تعالی واسع علیم الله تعالی واسع علیم واسع المغفرت